کلي له پیر راتلی نو بیا دم وچو کاوه که به چا مریض و نو بیا وراوستی نو په کلي کې ورور یې سپین ږیری و ډېر په عذاب نو زامن یې دلته د ښه تعلیم یافته خلکو دی پخوانی سړی او په ګوتو سره راواخیستې ورور پلار یې راوړی د پیر تر مخ یې پرېږدي ول پیر صاحب له ده زموږ ډېر تنګ یو ډېر په عذاب دی دا ته داسې کیسه ده بس پیر ورته یې پرېباسي نو به زه دم پر وکړم بس دم چالو دی غر سو سپین ږیري ګوز زامن یې ډېر کوچرس شاید څه پیل وکړي خلکو څه واده ولېده خلک هم ډېر ناست خو نور هم راغلي دي دم وچو کوي اوس دی څه ول پیر صاحب هغه ول ها ولته یې ګوز پرې واچوي که بابا واچوي ول یا ګوز خو پرې واچوي خو کنه د بابا شوالي بابا هغه ډول موږ مجلس جوړ کړی د الکوام راوستي د جابۍ په پښو دي وروره ژمژغې مور په پښو کړي دي جابۍ مور په غاړه کړي دي ورور رخ چالو دي هلته طالبان خبر شوي دي په فلاني ځای کې دا ترا ناروا شروع دي واده ورېده دی مجلس دی الکوان دي ډول دی باجت ده هغه ول هغه خوا لرګي راخیست نو دلته یو سرکاري کار شروع دی وروره دا ډرمان یې له اوبو ډک کړي دي د سهار دپاره بیا سیمټ په جوړوي نو خلک ناست یو غټ حویلي ده په دې کې مجلس شالود دی طالبان راننوت یو کوچم پکې ناست دی واده ورېده هلته په بازار کې ژر تېل اخیست بیا چا ورته دلته دی مجلس دی ډوډۍ هم ورکوي حدیث خلکو ځان به موړ کې کار خو ته نه لرې مجلس به م واورې هم کې ناست لا خوا لرګي چالو شو ها نه دا ګورس پر سر یې دلته وروره دیوالونه جګ دي د تګ لار نشته هلته دروازه طالبانو ونیوه پر کمه وځې خلک شوبه دې واخیسته راغله په دې ډکو ډرمانو کې ولوېده هلته چې صاف په اوبو کې تنګ دی سر پورته کړي طالب د لرګي واچي زپ دی سر مړه که ما دی بیا سر په دې مابین کې لرګي چالو شو ایډور مخلوق یې په مخه راواخیست وروره خراسانۍ چې وغورځېدی له وام به د دروازه تنګه ده تر دی وځي صدره یې په کونډه کې بنده شو د ده دغه ځم طالب ونیول اوس صدره یې دې وغو صدره یې دې وغو هېڅ خیال وکړئ ګای کوه کونډې یې لکې چې باید صدره هغه نو په کونډه کې بنده ده چېرې خېژي هېڅ خیال وکړي چې خونې کې یې له بل وزر ورپېښوه ول په جیب کې د ژړو تېلو بوتل ده وایم تېل دې وغو یم صدره یې دې وغو تېل دې توکه و ما غوږ واچوي بل لرګی ور واچو صدره یې له کونډې خلاص یو زه چې سهار راغلم دی پر هوټل ناست ول بېګا مې دی غذا کړې ده ول دا یو ملا مې راتس کړو دا بل مې راتس چې ده درېیم یې تاوه ما نو صدرۍ ده چې هغه بندول ته حالت چې ملا ده راتس کړو ول ناصر غوا راوسته د غوا ډېره سیرانه ده پر ناصر یې کالي څیرلي دي صدرۍ یې پر څیرلي دي ناصر چې کور ته غوا رانږدې کړ نار یې کې پر معاینه باندې ول بلاګۍ هغه راووت ول ها ول غوا مې راوسته ده ډېره یې منه ده چې لوښی راواخیست دې شنګرو ته درته دروي ښځې دیګ راخسې دي اوبه پکښې دي غوا لوسي ښځه چې ورنږدې سو غوا چې راوشوي ښځه په یوه د دیګ په بله ناصر ول بېرته سه زوی د مړه له غوا ډارېږي نه دي غی ور برته سه هغه چې ورنږدې سو غوا چې راوشوي دا راوغورځي ول بېرته سه نه دي غی له غوا ډارېږي ول بلاګۍ هغه ول ها ول د غوا عادت هغه د لکه کاکړ سترګې غټې غټې کوي وهې دي نه هغه ول هغه بد کوي دی وهې دي نه دلته دا دیګ راک زموږ پلار په اس پتره په ولې ته غوا به نه ول وسه نږدې چې ورغلی غوا خو ناصر ته خوا بده چې پورته کړي ناصر یې په اخور کې تخته کښکرې ورته ونیو ښځې منډې کې لرګی راواخیستی چې سړی یې مړ دول غوا مه غی ما وغی چې دا غوا مې راویسته دا خو نه تا پرېږدي دړه سره مې وویل چې واکل کلګې ده یو ټیلر و درزي و ده به دا واسکټ جوړاوه په هغه کې به یې ګیره کاټوله غلا به یې کوله بس نو خامخا چې تا به ورله بل به ورله بل به ورله ده یې ګیره کې کاټوله په دې مابین کې د هر چا صدرې یې دغه کولې په دې مابین کې یو سړی دی واده دی پلانه دی لیدوري بل یې په مخ ورې چیرې ځې پلانې ټیلر له ځم هغه وی څه یې کوي یار زما درېیم ورځ واده دی دا صدري جوړ مغول ورور هغه ګیره کې کاټوي ولکه د ماب کې خامخا ګیره کې وي ته څه دی زه وچ کلک ورته ګورم بیا څنګه کاټوي هغه یې ما درته وویلې بس ماب د ولکه کې بس دی ور یار دا صدري را جوړ کړ هغه ناپ واخیسته بس پر لګیا سو هلته صدري پر جوړېدو راله دلته دی سترګې نه جاړوي دی چې په دا پوه سي یار کیسه خراب ده سترګ نه ده بیا په عربي کې ورته ویل ویخرج الذره ویخرج الذره بیا د بې د سید مخه دی مصران ناست ګوز یې واچو بصوت الجید په غټ اواز باندې ګوز واچوه ټیلر ای له خندا ډوب سو
له خندا چې ډوب سولې په خندا کې سترګې خامخا پټوي دی راولاړ شو خپله ګیراه کې کاټ چې کاټ یې کړله بس بیا په صدرې لګیا سو ای بل بیا پر غږ ویل یاره برته به میله نه کېوه ته پر غږ ویل بیا به د صدرې ډېره لنډه